السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شاهین شاه افریدي یم او دا وخت مو سره قاضي مومن افریدي نوسته چې کوم د جماعت اسلامي یو سینیر رهنما دی. قاضي مومن صاحب نه پوښتنه کوو موجوده چې کوم په تیرو کې صورتحال دی، بیا د جماعت اسلامي چې کوم کردار دی، بلکې په ټوله کې پکې کې کته وګورئ د ټول نه اکټیو کسان دا په ضلع خیبر کې دي، دا منل شوې خبره هم ده. قاضي صاحب موجوده په تیرو کې کوم حالات چې روان دي او وسرا پرون ملک نصیر چې کوم دی هغه گرفتار کړی دی، دغه په باره کې تاسو جماعت اسلامي او تاسو څه موقف دی؟ میدان کې خو موجوده که ته وګورې په کور کې زنانه او ماشومان محفوظ نه دي. په میدان کې که وګورې بازار محفوظ نه دی. تېرې ورځې تاسو کتلی شو چې په میدان کې د باغ یو مرکز دی، یو هغه دی بازار دی چې هغه نه د میدان ټول خلک د خپل ژوند د ضرورت زندگی سامانونه وړي، خو د بدقسمتۍ نه دغو ریاستي محافظینو په باندې اټیکس وکړل، موټر ګولې وغځولې چې پکې کروڑونه روپۍ نقصان د خلکو وشو. بل په میدان کې که وګورې د بانکو کاروبار دی، ولته نور څه نشته، روډ نشته، بجلی نشته، ورته سکول کالج دغه د زندګۍ چې کوم د تېرولو شی نه وي، او ولته نشته. خلک کاروبار په بانکو باندې کوي، ولته پټي کوي. او دغه ریاستي دهشتګرد رویچا چې د پیداوار دی کوم فصل دی هغه لی ور کړو، د خلکو یې کروڑونه روپۍ نقصان وکړو، د خلکو یې ولته ژوند تنګ لنډ کړی. تاسو وګورئ دهشتګرد موږ ونه لیدل چې ته په دا لنډ وخت کې چې دهشتګرد په دا کې شکار شوي، خو که ګورې عام ولس په تکلیف کې دی. په کورونو باندې ماټر شیلینګ کېږي، په کورونو باندې ډرون اټیکس کېږي چې پکې ماشومان او زنانه هغه قتلیږي او هغه زخمیان کېږي. قاضي صاحب بل طرف لکه تاسو وګورئ څومره سیاسي پارټۍ چې دي په یوه طرف باندې نارې وهي، په بل طرف چې ګورئ په مختلف سرکوري میټینګونو کې هم کینی، خبرې هم کوي او ډېر خلک پې شکونه هم لري چې تاسو په یو طرف یوه خبره کوو، په بل طرف بله. د خلکو شکونه او چې کوم هغه پې کوي هغه به څنګه ختمېږي؟ یو خو ګوره داسې ده، که زه وایم چې یو سړی د مو د وطن خبره کوي، یو سړی د مو د عزت خبره کوي، د امن دپاره خبره کوي، یو سړی مو دپاره لګیا دی، د مو خبره کوي، د مو د تکلیفاتو مشکلاتو خبره کوي، نو که دا هر چا لانچ کړی وي، د هر چا سړی وي، نو موږ یې خپل سړی ځکه ګڼو چې موږ یې وینو چې کردار یې د قوم دپاره د قوم دپاره د ستونزو دپاره د مشکلاتو دپاره دی. نو زه وایم چې خلکو له نه دي په کور چې هغو خلکو د کمې د سپورټ په ځای د هغو خلکو کمای کوي. زه وایم چې ملا یې ونیسي، دا خو زه وایم چې ښه خبره ده، بده خبره نه ده. بل د امن او امان حوالې سره اوس که تاسو سوچ کړی دوی 3 ورځې مختلفو پارټو جماعت اسلامي بیل پریس کانفرنس وکړو، جمعیت بیل وکړو په بوړا کې او ان پی بیل وکړلو، نو تاسو دا یو هغه نه تفرقانو په مطلب تقسیم نشولو چې هر سړی خپل خپل پریس کانفرنس کوي، یو زوی یې ویل نه کوو. موږ د یوې پارټۍ مخالفت هم نه کړی، که هغه جی آی دی، که هغه نېشنل دی، که هره پارټي ده او هغه خبره کوي، موږ سم مزال هم کړی او کوو هم. خو په لنډو ورځو کې تاسو کتلی شو چې په میدان کې داسې یو صورتحال جوړ شو چې د خلکو په دا یخنۍ کې د واورې په دا موسم کې د خلک د کورونو نه راووتل او کډې یې راوغوستلې، ور روان شول بې سر و سامان وو. نو جماعت اسلامي محسوسه کړه دا خو د دې پوره دا نه چې موږ به دله میټینګ وغواړو، کینو به ورته یو هنګامي صورتحال جوړ دی. نو په هنګامي صورتحال کې جماعت اسلامي میدان له خپل ټیم لګلی دی چې ولته ناستي، باقاعده د متاثرینو خدمت کوي، غولاونټر پیکیج یې وړی دی، فوډ پیکیج یې وړی دی، او وسره چې د خلکو کوم مشکلات وي، وسره د ډاکټرانو میډیسن یې وړي دي. نو جماعت اسلامي خو دا نه دی چې د چا خلاف یا د چا سره مزال نه کوي. موږ غواړو دا چې دا ټول په یوه پلیټفارم وي، په متفقه توګه باندې د یوې ستونزې دپاره ګامونه وچت کړي او منډې تړلې وکړي. وړا کې تاسو کتلی شو یوه پارټي دوه داسې وو چې هغو د دغه سیاسي اتحاد سره ملګرتیا نه کوله. اوس یې صدارت نېشنل سره دی. نو جماعت اسلامي باقاعده تاسو به وینو په هر ځای کې، په هر ډګر کې د سیاسي اتحاد ملاتړ کړی دی او سره ولاړ دی. بله خبره دا ده چې اکثر نېشنل والا جماعت اسلامي والا خو لږ په کم تعداد کې، بلکې ډېرو پارټو والا پی ټي آی چې کوم منتخب نمایندګان دي وسره صوبایي حکومت په هغه ټارګېټ کوي چې د حالات داسې دي. او تاسو څه ګڼو، تو خپل موقف څه دی چې آیا منتخب نماینده غني شو، بل سهیل شو، وسره منیک بول شو، آیا دغه بلوس کې دا سیستم شته دی؟ آیا تاسو یې هغوی د کردار نه مطمئن یو یا نه یو؟ اصل کې مسله دا یو خو موږ بدقسمتي دا چې موږ په وطن او په سیمه کې سیاسي شعور چې کوم دی هغې ډېر زیات فقدان دی. نو زه دا ګڼم چې سیاسي نماینده که هغه ایم ان ای وي که ایم پي وي، هغه تنخوادور نه وي، هغه نوکر نه وي، هغه د هغې لوکې او د وطن نماینده وي. نماینده کوم شي لویلی شي؟ نماینده هغه لویلی شي چې په ولته کوم خلک ژوند تیروي په کورونو کې د هرې پارټۍ سره چې تعلق دی، چې زنانه دي، ماشومان دي، شیالیون دي، ځوانان دي، بوډاګان دي، چې څومره زنده سر دی ولته ژوند تیروي، دا د هغو نماینده تلوي. بلکې دغه کوم خلک چې مو ته یاد کړ، برګیډیران او جرنیلان او ډي پي او ای سی او ډي سي، دا د دغو ماتحت وي، دغه ایم ان ای ایم پی ایم ماتحت وي. یو کور چې مو په علاقه کې کېږي، ته څه وایې چې ایم ان ای په کومه خبره تللی دی اسمبلۍ له، ایم پی ای په کومه خبره اسمبلۍ له ځي؟ دا خو په همدغه خبره باندې ځي چې زه د خلکو نمایندګي کوم. نو چې ته نمایندګي کوې، نو په نمایندګۍ کې دا ټولې خبرې راځي چې مو په وطن کې ستونزه جوړېږي، په کور ده چې په مخه کې ورته ودرېږي، مو په علاقه کې چې اپریشن کېږي، په کور ده چې په مخه کې ورته ودرېږي، باقاعده استعفا پیش کړي. ځکه چې زه د خپل کور مشرانه کوم، د مو په کور کې
یو بیرونای کیږي و زه د هغې د روکتام د وجه دپاره زه دا نشم کولی چې زه خپله مشرونه نشم پرېښولی د جمعیت اسلامي نماینده وی دا ته زه په 2 ویم چې هغه نه به مو دا ډیمانډ کولی چې ته دا شی بند کوو چې نشي بندولی د قوم له وایې استعفا ورکړه ته مراعاتو لا نوست یې ته پروټوکول لا نوست یې ته نومې لا نوست یې ته وزارتونو لا نوست یې او ته د مو د قوم ستونزې او مشکلات نشي حل کولی نو دا نوکري نه دا نمایندګي ده نو په کور دی چې نوکرانو په مخ کې نماینده خبره مضبوطه وي او که مضبوطه نه وي نو په کور دی چې قوم له استعفا وړاندې کړي ډېره مننه. که درمنه کتونکو قاضي مومن سره خبرې وشوې انشاءالله بیا به ملاقات کېږي. تر هغه دمه الله په امان.